السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. خو نن درسره داسې یو معلومات درسره شریک کوم چې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره تیزو سره روانه ده او دا پروپاګانډا ده چې ډېر مینوالو همدغه شانته ویلي دي چې یعنې دا علیشه 007 د جان حبیب سره واده کوو، واده یې ورسره کوو او واده ته یې ولا غاړه کېنښودله او جان حبیب راپاڅېدو او علیشه یې وتښتوو. عزتمنو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. دا ویډیو درسره سکیپ نه کوئ او تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تر اوسه پورې کو چې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو ډېر په سوشل میډیا او په فیسبوک په پاڼو باندې دا خبر ډېر تیزو سره روان دی. ما وکتل نو جان حبیب راپاڅېدلی دی او علیشه 007 یې تښتولې ده. خو عزتمنو داسې څه خبره نشته دی چې موږ لاړو او تپوسونه مو کړ نو علیشه په خپل کور کې ناستې وه او داسې څه خبره نه وه چې جان حبیب علیشه تښتولې ده. خو نه علیشه یې نه ده تښتولې. یو څو ورځې مخکې جان حبیب په علیشه باندې اپریشن کړی خو د دکې دپاره پې کړی چې یعنې دا په حاشیر ډانسونه کوي او دې ته زه پرتوک اغوندم. دغه شانتې جان حبیب علیشه دلته ډېرې دمکینې هم ورکړې وې. د دې نه مخکې ولته د مرګ دمکي ورکړې وه خو هغه په سوشل میډیا باندې ډېره تیزو سره خواره شول. او د دوی په باره کې د سره موږ ډېرې ویډیوګانې شریک کړي دي. دا نننۍ ویډیو هم د سره د دکې دپاره شریک کوله چې په فیسبوک باندې او د په فیسبوک په پاڼو باندې دا خبر ډېر تیزو سره روان و چې جان حبیب راپاڅېدو او علیشه یې وتښتوه. مینوالو دا پروپاګانډا ده، داسې څه خبره نشته چې جان حبیب داسې غلط کار کړی. جان حبیب همیشه دپاره داسې کار کړی وي چې د پښتنو سترګې اوچتې کړي دي او داسې بېغیرت کارونه نشي کولی. هغه همیشه د بېغیرتو کارونو مخنیوی کوي. هغه چې د اپریشن کوو د دقیق یو مقصد و چې دغه د پښتنو د نوي نسل دا خرابوي او بربند ډانسونه او غلط ډانسونه ورته کوي. غواړم جان حبیب ویلي غواړم چې دې ته پرتوک واغوندم. نو د دکې دپاره ټولو پښتنو ته په سوشل میډیا باندې اواز اوچت کړی چې ټول راجمع شي چې علیشه ته پرتوک واغوندو. خو علیشه نن سبا اوس سمه شوې ده او ویستې ده وایي چې نور به دغه شانتې غلط ډانسونه به نه کوو. خو مینوالو یو زه درته بیا ویم چې دا داسې څه خبره نشته دی چې جان حبیب علیشه تښتول ده. دا پروپاګانډا ده. علیشه خپل مور او پلار سره ده. خو داسې خبره مې اورېدلې ده چې جان حبیب شاید چې یو څو ورځې بعد د علیشه 007 سره کویدن وشي. دا معلومات به زه تاسو سره په بله ویډیو کې شریک کوم. ځکه عزتمنو چې ویډیو اوږده کېږي او حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې د دوی په اړه باندې ستاسو یعنې څه خیال دی. دا به دغه شانتې دا په خاشي ډانسونه به دا پرېږدي او که نه. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره درسره زموږ عمده چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښانې ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.